بسم الله الرحمن الرحیم. کابل هومیوپیتک نه هومیوپیتک ډاکټر سید حسین شاه تاسو ته مخاطب دی. نن به موږ ډېر کسان موږ ته وایي چې یار تاسو په دې نیټپال باندې بحث وکړئ، احتلام باندې ډېر کسان د دې دغه کوي چې تاسو خامخا په دې باندې بحث وکړئ. نو نیټپال چې دی نه دا خو د منې د اخراج مطلب چې په خوب یو سړي په خوب کې د منې اخراج کیږي هغې ته احتلام یا نیټپال ویلی شي. دې دوه وجې دي په میډیکل ساینس کې، یو طبي احتلام دی، یو غیر طبي احتلام دی. طبي احتلام چې دی نو دا د منې زیاتوالي په وجه باندې په میاشت کې یو پیره کېږي یا دوه پیرې کېږي. غیر طبي احتلام چې دی نو دا څنګه چې نوم نه واضحه دی، دا د غیر نارمل کیفیت په وجه باندې د جنسي خوا چې چا سیوا شي د هغې په وجه باندې کېږي. دې وجوهات ډېر زیات دي. دې غټه وجه دا ده چې یو سړی دی هغه ډېر عمر دغه شی دی واده یې نه کړی، نو دا یو غټه وجه ده. یا فرض کې یو سړی دی او هغه مطلب دا دی چې لکه هغه واده کړی دی خو د هغه وایف وفات شوه او هغه بیا ډېر وخت داسې دی د هغه ته دا کېږي. دې نه علاوه فرض که یو سړی دی او هغه مطلب شو هغه یو داسې سایډونو ته ځي چې هغه لکه په اسلام کې هم منع دی او په زموږ مسلمانانو لپاره هغې ته تله پکار هم نه دي. داسې لکه دغه دې لپاره یو غټ دغه دی لکه نقصاني شیز دی. دې نه علاوه دا غلط محفلونه چې دي دا د هغې لپاره لکه د دغې په وجه باندې هم کېږي. یا مطلب شراب نوشي شوه یا مطلب شراب څکل شو یا مطلب د داسې ته خبرې چې هغې سره هم دا کېږي. دې نه علاوه چې کوم موږ ورته هینډ پریکټس وایو، ځینې کسان دا د دغې په وجه باندې هم دا کېږي، چا چې دا ډېر زیات استعمال چا کړی دې په وجه باندې هم کېږي، د زیات قبض په وجه باندې هم کېږي، د ذهني ټینشن په وجه باندې هم کېږي. او مطلب چې د بلوپرنټ رسالې څوک ګوري یا داسې فلمونه ګوري د هغې په وجه باندې هم کېږي. د ډېر زیات وجوهات دي. په هومیوپیتک کې د دې زبردست ټریټمنټ شته. د دې لپاره په هومیوپیتک کې تاسو دوه میډیسن ښیم. دا زبردست دغه دی. دوه میډیسن ښیم. یو په دې کې چې کوم دی لایکوپوډیم په سیم طاقت کې به راولی، لایکوپوډیم په سیم طاقت کې یو پیره خوراک به دا وکړئ، 10 قطرې یو پیره خوراک، بس بیا به نه خورئ. صحیح ده، دا به وخورئ. دې نه علاوه د پلسټیله په 30 طاقت کې، دې نه علاوه نیکس په 30 طاقت کې، او دې نه علاوه سلینیم په 30 طاقت کې. دا درې واړه مرکب به د دې نه روغ کړئ. په یو دغه کې به دا په یو مقدار کې واچوئ او بیا دغه 10 قطرې سهار 10 غرمه 10 ماښام په د جو باندې څاڅکي هم کولی شئ او په لږو اوبو کې اچولی شئ، سکی هم شئ. دې سره به انشاءالله ستاسو دا مسله حل شي. نو کومو کسان چې د نیټپال لپاره د احتلام دپاره ما ته ریکویسټ کړی د هغو دپاره دغه پیغام دی او آباد اوسئ. او خاص کر د بهر ملکونو ډېر شیخ خلکو ټلیفونونه په دې خبره باندې کوي چې ته په نیټپال باندې بحث وکړه. نو د هغو دپاره سلام او خدای آباد ساته. مسافر یو په خیر. جزاک الله.